ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو، طلباء اعظام او د دې غټ اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، نن بیا الحمدلله لکه د مخکې غوندې په دغه د علوم جامع ضیاء العلوم کې د بخاری شریف ختم دی او د دې نه مخکې د قرآن شریف ختمونه مشو او صدا پاسه څلوېښت کسان الحمدلله د دغه مدرسې نه نن فارغېږي. دا په دې لږه موده کې د دې مدرسې علمي سفر دی. یوازې د درس و تدریس خبره نه، دا غټ بلډینګ الحمدلله درې چته او دا عظیم جامع مسجد چې په یو وخت کې په زرګونو کسان به دلته مونځ کې انشاءالله او دا لوی دارالحفظ دا د دې مدرسې د سفر حصه ده او ډېر لږ وخت کې دې مدرسې یو علمي دروند سفر وکړ. الله دې مزید ترقی او کامیابی نصیب کړي. او د ګرامی قدر محترم رور شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء الله جان صاحب حفظه الله تعالی ورعاه، دا غي اخلاص دی، دا غي د پخوانه د زړه د شوق د مینه وا او دا غي د والد صاحب محترم الله دې په قبر انوار نازل کړي، د دې خپل بچو بهتر تربیت، دا غي دعاګانې او دا غي اخلاص. نو دا نن دا هغه اخلاص ثمرات او نتایج ستاسو په وړاندې دي. نو مونږ خو له دعاګانې کوو، زمونږ خو کشر دی او مونږ ورته د زړه دعاګانې کوو، یوازې دته نه دی مدرسې ته کوو او تاسو ته د طلبه علماو ته ډېرې دعاګانې کوو. مونږ خو اوس بوډاګان یو، درسه نه ووتو، د ګرځېدو نه یو، بغیر کونټۍ نه نشو ګرځېدی. اوس خو زمونږ سترګې دې علماو ته دي، دې نوجوانانو ته دي چې خدای پاک د دوی نه د علم د دین او د حدیث او د مدرسو خدمت وایي. نو الله یې د برادر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب زید مجدهم په عمر کې علم و دینی خدماتو کی مزید برکات واچ او دا خدمت ته ولا الله قبول کی
الله دې قبول کی، الله دې قبول کی. او چې چام د سره د مال د بدن دامې درمې سخونې هر قسمه تعاون کړي په دې مدرسه کې، الله یې د هغې برکات د اجرونه په دارینو کې نصیب وګرځي. زما وروڼو حضرت مولانا صاحب راته دا وفرمایل چې د دې باب او د حدیث کې چې طالبانو ته کومې خبرې کېږي که هغه ونشي ډېرې کمې وشي نو ښه به عام بیان وکړی ښه، ځکه چې واقعي هغه طالبانو په خبرو د عوام دوستان نه پوهېږي. هغوی په صرف او په نحوه او د بلاغت په اسرارو په رموزو او بیا د معتزله او دا نور مذهبونه او بیا ربط د دې باب د مخکې باب سره او د کتاب سره او بدایې د خاتمې په منځ کې نسبتونه، نو دا که شروع کو وخت هم کم دی، عام دوستان به پې واقعي پوه نه شي، نو مجلس معبس لاړ شي. نو زه به صرف د دې طالبانو د خاطره د دې باب او د حدیث مختصره غوندې ترجمه وکړم، ډېره مختصره، یو دوه درې ټکي به پکې دوی له ووایم او نورې ستاسو سره یو عامې څو خبرې به عرض کړم او دې طالبانو ته به یو څو نصیحت آموز خبرې وکړم. ورونو دا کتاب چې مونږ وایو او نن یې ختم دی، دې ته مونږ په خپل عرف کې بخاري شریف وایو او نن د دغه بخاري شریف ختمونه شروع دي. ما سهار م یو ځای کې د بخاري شریف ختم وکړ او روزانه دوه درې ختمونه یې د بخاري شریف په دارالعلوم حقانیه کولا خټک کې د زیارت پر ورځ د بخاري شریف ختم وشو او تقریبا 1200 طالب علمان د دوره حدیث نه فارغ شو او زمونږ په دارالعلوم نعمانیه او منځو کې سبا له د بخاري شریف ختم دی او 1115 1135 طالبان د دوره حدیث په فارغېږي انشاءالله. دارنګې کراچۍ ته یو میاشت مخکې تلم، هلته هم د بخاري شریف ختمونه ځای په ځای. دې کتاب له خدای ډېر لوی عظمت او قبولیت ورکړی دی. د موقع په مناسبت ته یو څو خبرې کوم. دا دومره لوی قبولیت د دې کتاب ولې دی. دا ملا صاحب چې امام بخاري د اخلاص ډېر زیات او کلم چې په عالم کې اخلاص وي الله غله قبولیت ورکوي. اخلاص څه ته وایي؟ اخلاص دې ته وایي چې دې دا منډه دا کوشش کوي دا خالص د الله دپاره کوي. دې کې دویم ټکي نه دا مقصد دی چې زه صرف او صرف الله راضي کړم. دا مقصد صرف او صرف دی چې الله خوشحاله کړم. په خدای قسم قسم درته خورم د دې بخاري په مخ کې قبولیت به الله ورکوي. که دا مقصد دی چې پیسې وګټم ډوډۍ وګټم ما ته خلک غټ مولا ووایي زمانه یو جاه یو غټ منصب ته ورسېږم دا الله مدد به قطعا نه. رب العالمین په قرآن شریف کې انبیاء ته اعلان کوي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. حالانکه د پیغمبر نه بهترین مخلص بل کېدی نشي. پیغمبر به ذات د الله شاګرد دی، نو چې یو انسان به ذات د الله شاګرد دی او پیغمبر الله معصوم د ګناه نه پیدا کړي، نو هغه نه به غټ اخلاص په چا کې هم نشته. بیا هم الله ورته وایي ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، چې عبادت د الله کوئ خو ګورې بلکل سوچه نیت چې صرف ما خوشحاله کړي. غټ مقصد دا دی چې اخلاص. امام بخاري کې اخلاص. نظام الملک توسی او بادشاه تیر شوی، داغه د علم سره ډېر شوق او ډېر محبت و.
زی په ځای مدرسې جوړې کړې وې نظامي سرکاري مدرسې او د هغې به په لکونو درهمو په هغه زمانه کې بجټو او مدرسو خرچې تعمیر استادان محدثین هغې له به یې غټې غټې تنخواګانې ورکول یو ځل اجلاسو د کیبنټ د میټینګو بجلی به غالبا ته تعریف دلته خلاطات هم راغلي ته جرنه پوسټارټ او نظام الملک توسی یو ځل میټینګ د خپلو کیبینټ د مرګرو وزیرانو ورته وی چې تا خو بلا پیسې په مدرسو ولګولې لیکن چې ستا کوم مقصد دی د مدرسې نه هغه نه پوره کېږي هغه داسې ناشنا وکتل ولې مقصد خو زما دا دی چې عالمان جوړ شي د هرې مدرسې نه په کال کې په سلګونو عالمان حافظان جوړېږي وینا صاحب دا مقصد نه دی څومره هلکان چې په دې مدرسو کې سبق وایي د ټولو مقصد دنیا ده د خدای رضا په چا کې هم نشته هر یو لګیا دی چې علم حاصل کم ډګري به عالم نوکري به میلو شي او پیسې به ګټم دا خو د مدرسې مقصد دی دا خو تاجر هم پیسې ګټلی شي دا خو زمیندار هم پیسې ګټلی شي دا خو د دا خلک دنیا په دنیا ګټي نو دین د دنیا دپاره استعمالول دا خو سخت جرم د ده ذهن ته خبره پرېوته وی ښه دا خلک ټول لګیا دي د پیسو دپاره چې پیسې به وګټم تنخوا به والم منصب ته به ورسم وی که دا مقصد مدرسې به غونډې بندې کوم بیا دې لګیایي دنیا دې په دنیا ګټي نو جامع بدل کړه لباس بدل که څوک به ونه پیژني چې زه تحقیق کوم چې دا وزیران را تاسې دروغ وایي که رښتیا نو د یو ښار غټې مدرسې ته ورغی څوک یې نه پیژني هغه تاسو وایي بیس بدل کر گیا جامع بدلې کړې هېڅ پروټوکول څوک ورسره نشته نو چې ورننوت یو طالب نه تپوس وکړو بچې څه کې وی دلته سبق وایم سټوډنټ یم طالب یم وی څه دپاره سبق وایم وی پلار مې قاضي دی نو چې زه هغه مقصد منصب وګټم وی پلار دې قاضي دی نو ته نو یې خو غټه تنخوا لیکل غټ عزت یې دی نو زه به هغه تنخوا و عزت له ځان او د ده مقصد خو هم خراب دی بل نه تپوس وکړو بچې څه کې سبق مې څه دپاره وی پلار مې مفتی دی زم دغه منصب ته ځان رسوم غټه تنخوا هم د عزت هم دی هر یو نه تپوس کې وی پلار مې پروفیسر دی هغه منصب ته ځان رسوم یو وی دا هلکه دا خو ټول لګیا دي دا سبق خو د دنیا دپاره وی د الله د رضا دپاره خو په دې کې څوک هم نشته بس فیصله وکړه د په دې خپل زړه کې چې لاړ شم اوس آرډیننس جاري کوم مدرسې غونډې بندوم چې دنیا ګټې او دنیا له ځان رسوي منصب له ځان رسوي نو په دنیا رسوي دین ذریعه د دنیا دې باندې خو سخت وعید راغلی دی په دې خو الله خفه کېږي بس دې فیصله وکړه چې ځم ځکه د ګڼ شمېرو هلکانو نه یې تپوس وکړو چې کوم مې زړه ته ښه پرېوت هغه نه به یې تپوس وکړو د ټولو هم دا مقصد و چې دا دنیا وګټو
چې راته دې دروازه کې یو هلک ناست دی کتاب ورسره دی مطالعه کوي ورګه د یو بچي نه هم تپوس کوم هغه ته بچي او تپوس ته نه کوم هغه هلک پوره سنجیده و وی بابا جی ما له وخت مه خرابوه بل چا نه تپوس وکړه بچي هم تا نه تپوس کوم ما ور تپوس که څه چل شوی زه د مدرسې محتمم یم که ناظم یم څه چې بل چا ورشه محتمم ناظم له ورشه هغې نه تپوس کوه دی پوه شو چې دا هلک کې څه کمال شته وی بچي هم تا نه تپوس کوم میلمه یم تاسو کې د میلمه لحاظ نشته وی ښه وایه خو زر وایه زما وخت خرابې کتاب ګورم وی دا سبق څه له وی څه له ویم وی وی تا ته پته نشته وی نه بچې تا نه تپوس کوم وی دا دې له ویم چې الله راضي شي چې ما نه خدای عالم جوړ کړي او دا چې کوم څه زده کم قرآن و سنت او فقهي مسائل د استادانو نه چې دا خلکو ته ورسو بابا جی د رسول الله مبارک میشن جم دے کول غواړم د پیغمبر مبارک مقصد څه دی یا ایها النبی الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک قرآن برسه خلقو ته بلکې طالبان وی ما انزل کې ما د عموم دی او نزول دو قسم دی یو د وحی جلی دی او بل د وحی خفی دواړه به امت ته رسه او کما انزلنا قرآن مشي نو دا قرآن شارح رسول الله مبارک دی او پیغمبر مبارک تا اللہ فرمائی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم قرآن میں نازل کردی پا مفہوم بتا خلق پوئے لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا امام بخاری وإذا إن علينا بيانا معنی پا کتاب التفسیر کے اے ان تبینه للناس چې خلق با قرآن تپوئے نو قرآن سر حدیث خامخار آئے نن سبا بعض بدبخت منکرین حدیث تک ورشتا اپا که راغلل دا قرآن پا معنی اقیم الصلاة اللہ وی پلا معنی خویدا دا یو معنی دا اقیمو اے داویمو بیداوی دا معنی کرده او دویم معنی نور ابتدا بپریدو او صلات خو دعا تا وی نو پلا معنی خویدا چه همیشه دا خدای نغوار او سوال کوا دا معنی خو نمورا دا مونږ چې د سار دوه رکعاته کو او دا لومبی قاعده او دویمه قاعده او دا تش رکعات او ډک رکعات او دا په یو رکعات کې یو رکوع دو سجده زمانونو دا قرآن شریف کې نشته دا ټوله تشریف مونږ ته رسول الله مبارک کړی پورا کتاب الصلاة د بخاری د ترمذی د ابو داود شریف د مسلم شریف دا ټول د یو ټکی تشریح د چې اقیم الصلاة پورا کتاب الزکات دا مسند دا احمد دا بخاری ترمذی نسائی ابو داود مسلم بخاری دا ټول دا رکوٹی ٹکی تشریح دا چه آتو زکات نو قرآن نازل دی پیغمبر مبارک دا ابا امت تا رسائی دا دا چا ڈیوٹی شوا دا رسول اللہ مبارک دا قرآن پا مانا پویول دا چا ذمہ داری شوا دا رسول اللہ مبارک بیا غینا چه کمی مسئلی راوتی دی او غیر تا منگ فقه وایو پا قرآن خود عمل نشی کولی پا حدیث عمل نشی کولی پا آغا مسئلو با عمل کیا چه دا قرآن او دا حدیث تناوتی دی غیر تا فقه وایو درې واړه پکې راغلل نو د پیغمبر مشن څه دی چې قرآن او سنت او د هغې نه ښکلې شوې مسلې امت ته ورسې امت پې عمل وکړي نو هغه هلک ورته بابا جي زما دې دپاره سبق وی واقعي زما وروڼو تاسو ټول په دې زه پوهیم د خپلو طالبانو ته هم زه دا وایم چې مشن به دا نیسئ دا مقصد د ذهن نه وباسئ چې ما ته به تنخوا میلاویږي او زه به مدرس شم تنخواه ست تنخواه با منتصم ملاویگی زمان تنخواهگانی کم دی دا با بلکل ذهن نو باس تنخواه ست کم دا تنخواه دا غٹ مدرس با 4000 و 5000 تنخواه دا دیقا فیضانو چه دا قرآن درسو نکی 5000 4000 دا لوی شیخ الحدیث تنخواه با 20000 یا 15000 یا 10000 دا تنخواه دا مدرسه پچندو چلیگی خلقنا پیسے غوان آبادیو کی لنگر ور کی کتابونه والی د بجلی بل داخل کی د گیس بل داخل کی او که استادان له تنخواه ورکی سرکاری څه بجټ خو زمونږ نشته
خو که پیسې چا ورکړې اوبه چلېږي، که چا ور نه کړې په څه به چلېږي. تنخوا منخوا نشته. 4-5 ما یو ځای کې بیان کو، مې زمونږ دغه 4-5 زره تنخوا یو بابا آواز وکړ، وایي دا د میاشتې، مې نه دا د ګنټې. تنخوا خو وي د میاشتې. وی په دې ستاسو گزاره کېږي؟ مای بابا جی په دې 4-5 هزار کې خدای ډوډۍ م راکوي، جامه م راکوي، دارو درمل هم پکې کېږي. مې قسم په خدای په دې کې په مونږ خدای حجونه عمرې م کوي. وی دا څنګه؟ مې په څنګه نه پوهېږم، څنګه منګه نه پوهېږم. وی مونږ خو 50,000 تنخوا لو او میاشت لا خلاصه نه چې دوکاندار نه پټېږو، بیا قرضدار یو، زمونږ ګزاره نه کېږي. او تاسو وایئ دې کې ډوډۍ او جامه او دارو درمل حجونه عمرې کېږي. مې په خدای قسم بابا جي که منې که نه منې، بس په مونږ یې خدای کوي. وی دا څنګه مې نو څنګه پکې مه وایه که نه. هغه غریب ذهن راغی شته واقعي 4 زره، خو چې نن لاړ شي ډاکټر له ورشئ، که انصافدار ډاکټر یې خو ټیک ده، خو که ظالم ډاکټر یې نو جیب ته یې ګوري چې جیب یې پړسېدلی دی او که نه دی. الټراساؤنډ، دا ایکسرے، دا پکې ټیسټونه مړه. خو چې زیده او بیا راته هغه داروګان ولیکي چې هغه کمپنو میله والی، نو غوا به خرڅی په 1.5 روپۍ، نو ډاکټر له به ځې، نو ډک جیب به دی او تش جیب به راځې. ظالمان خو پکې شته، هم پکې شته، شکر دی. نو څنګه په 4 زره؟ وی دا څنګه؟ بیا وی دا څنګه؟ مې په څنګه نه پوهېږم. سړی روان شو چې یو 2 قدمه لاړ، را واپس شو، نو جیب ته یې لاس کړه، جیب نه یو 50,000 روپو سور نوټ راوایست. نو مال یې راکړ، په ما بیړه خفه شوي. وی ها شیخ صاحب دا واله زما را طرف نه. مې ښه نوټ خو مې دې خوندي کړ، مې ځې نه بیا ونه غواړم، خو مې جیب کې واچم. خو چې واپس روان شو، مې باباجي لږ دې خوا شه، مې ته اوس څه وی هغه یو ټکي چې دې بار بار وی. وی ما وی چې دا څنګه، دا څنګه؟ مې دا څنګه ستا اړه کې خدای واچول، ستا د جیب نه خدای راوویست او زما جیب له خدای راوست. نو تنخوا منخوا زمونږ نشته، بلکل نشته. نو دا نیت به نه کوي طالبان چې زمونږ به غټې غټې تنخواګانې مدرسین به شو. تنخوا منخوا نشته، بلکل دا نیت به نه کوي دلته ډېره تنخوا او بل ځای لږه تنخوا. دا سوچ به د منځه وباسې، نو بیا به خورم څه. دا عوام مونږ ته اکثر وایي که نه، مونږ ورته وایو په بچو علم وکړئ، او بچي عالمان کې. نو دوی څه وایي؟ وایي په بچو چې علم وکړو دا به خوري څه، تنخوا هم ته وایي نشته. نو دی به څه خوري؟ دا خو به د لوږې مړه شي. ما وی مې غلط سوچ به نه کوې. ایمان مې دا دی چې ډوډۍ د چا لاس کې ده. داسې نه ټول شاته ملګري شوق سره وایه، نور شوق سره وایه، نور شوق سره وایه، بس خبره خلاص. چې دا د ایمان دی چې ډوډۍ خدای سره ده. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. یوازې زمانه د هر ګردن د شي ډوډۍ په الله ده، علی الله. اوس طالبان په دې پوهېږي، وخره سره نشته. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. څومره مؤکده جمله ده. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما بكم من نعمة فمن الله. دا څومره نعمتونه چې دي دا د چا د طرف نه دي؟ د الله د طرف. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. وی چې غواړم بې حسابه روزي ورکوم الله. نو چې رزق د خدای په لاس کې دی، نو بیا پکې څخه خوا دی خوا کې ملا به د لوږې مړ شي، زه به د لوږې نه مړم. د لوږې که مړی خفه کېږې مه تاسو به وړئ. مونږ د لوږې نه مرو، مونږ که مرو د خېټې د لاسه به مرو. دا حقیقت وی. ته چې ډاکټر له لاړ شې، ځای که نه راځې زما د ډاکټر پرچه مو ګورئ، خپله مو ګورئ. تاسو چې ډاکټر له لاړ شئ درته وایي ویټامین ډي کم دی، ویټامین سی کم دی، دا کیلشیم کم دی، دا پلانکې پروټین کم دی، دا پلانکې شی کم دی. نو د طاقت دارو درته پنډو لیکي. دا د پټو د طاقت، دا د هډوکو د طاقت، دا د غوښې د طاقت، دا د زړه د طاقت، دا درته پنډو لیکي. نو ولې؟ ځکه درته لیکي چې ستاسو خوراک کمزوری. ټول عمر هم ګوپیانو خوړل، په ګوپیانو کې طاقت شته.
ټول عمر ساګ وخوړه صاحب نو دا ډېر ترسکون دی ماته چا وې دا ساګ مې په خدای دا شوتل د پټي دل را پرې کوم او ته پکې مرچکې واچوه اوږه پکې واچوه او غوړو کې سور که دا ترسکون نو جرم بدل کړه دا خو په دې څه ډول ترسکون او تش تصویر روجه کې به ګوپي نه ګوپي دا مې یو ټکې ویلو نو هغه راپسې چا بیا دا په مدینه منوره کې رانه چا تپوس کړی وي په اعتکاف کې څو خورمه هلته اعتکاف ته کې ما وی ګوپي مه خوره راپسې چا لوی لکۍ وتړله وی دی وایي چې ګوپي په اعتکاف کې خوړل ګناه ده حرام دی ما نه ویلې داسې دلته زما شاګردان هلته نورو وي کوم کتاب کې دی یو لوی صاحب چا راته وی راشه په منټ وی جنګ جوړ دی ته ستاره طرفه دې څه مخالف دی تا مې څه دی وي تا وی چې ګوپي ما کوم ځای ویلې ګوپي خو یو سبزي ده یو حلال خوراک دی چې کوم سیدونه رسول الله مبارک قرآن منع کړی دي د هغې نه ما سوا سال پاشاو کې اباحت دی مباح دی ما خو صرف هغه هلک سره خوشطبعي وکړه چې توس ګوپي وخورې په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناست دی نو هغه سیلی او طوفان سره به څه کوې دا مې ټکې مې ویل دا نه نو حاصل دا دی زمارونو تاسو تش ګوپیان خورئ کچالان خورئ کچالو کې ست مصیب تور باټنګن ته ګورئ شکل دی ګور او طاقت ته پکې ګور او لاون تاسو ټول عمر خوړ خفه کېږئ ما نو لاون کې 2 قاشوغې پی وي مست باقي ټولې اوبه مو به وي دا خوراک وي ترسکون دی غوښې الحمدلله د نه غونډې مونږ ووالې چرګان مونږ له خدای راکړل ګډان مونږ وخوړل چیلي مونږ وخوړل نو ته ډاکټر ته لاړ شې طاقت دارو لیکي مونږ چې ډاکټر ته لاړ شو نو مونږ ته وایي مولانا صاحب هلکه خپې خوږېږي د طاقت دارو راته ولیکه پټو مټو او وایي مولانا صاحب دا خېټه دا پیټار د 10 کیلو کم کا طاقت ماقت تا کې خپله ډېر دی زه اوس جاپان ته تللی مولانا ضیاءالله جان صاحب جاپان ته لاړم هلته ملګرو وې سټور ته به ځو څه سودا ده لکه شاپینګ ورته دی چې لاړو هغه جاپان ډېر لوی سټور و زما په خیال د ستاسو غونډه مدرسه چې یو ځای کې د دې نه غټ سټور او څو چته و هلته اوریجنل شی میلاوېږي جاپانیانو کې دا یو څیز دی چې ټګي دوکه دروغ بالکل پکې نشته مونږ خلک خو دروغ وایو زموږ د پښتنو لږ په دروغو راواړولو لیکن دروغ ټګي دوکه قطعا په جاپانیانو کې نشته بالکل پکې دروغ نشته د ټیم دومره پابند دي که نه چې راته وایي 9 بجې به ملاقات کوو 15 منټه لیټ شوی خیر دی خو که 10 منټه لیټ شوی د نځي او بیا د سره خبرې هم نه کوي تا کې د وخت پابندي نشته ډېر ناشنا خلک دی دومره عزتمن خلک دی په خدای قسم چې حیران بشي د جاپان کې په غټو غټو غرونو یو غټ غر دی فوجي غر ورته وایي هلته لاړم چې هغه زلزلې موالې دی ډېر اوچت دی چړیاګر د ټوکیو شهر بازار کې ودرېدم ما هلته بانګونه وې چې کوم ځای له به تلم او د جمع وخت به ومایه لکه بانک به په جاپان کې زه ویم نو ما پسې ما یو شاګرد میسج وکړ ما ته ویل ته دغلته بانګونو لتلې ما وی یو زه بانګونو لتلې دا بانک زه په یو مقصد ویم یو خو یې په دې مقصد ویم چې دې خاورې د الله نوم نه دی اورېدلی دې کاڼو دې بوټو دې دریاب د دریاب په میانځ کې سمندر دریاب میانځ کې یو پکنک سپاټ و هلته چابوتو دعوت یې کړی و ګیر چاپېره سمندر دریاب په خدای هلته مې بانک ووی ټوکیو جاپان په دې سړک کې دننه مې بانکونه وې مې یو خو دا خاورې بانک نه دي اورېدلی دې کاڼو دې بوټو دې مارغانو په چړیاګر کې مې بانک وې مې دې حیواناتو د خدای عظمت د خدای لویي نه ده اورېدلی دی به هم د قیامت پر ورځ خدای ته ګیله کوي چې الله کوم خلک دې راباندې راپاسه پیدا کړي موږ خو ستا نوم نه دی اورېدلی مونږ خو ستا بړایي د چا نه نه ده اورېدلې نو زه ورته د خدای نوم او د خدای بړایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته ورم ګیله ورته ختموم او مې دویم زه دا خلک ګورم چې د دې خلکو څه سوچ دی چې زه بانک ویم یقین په خدای وکړه خندا پکې نشته ټوکیو شهر نن په دنیا کې ګنجان شهر او د کاروبار په ټوله دنیا کې 2 نمبر څوک 3 نمبر شهر یادوي او هلته چې ما یې دا خلکو به ما ته وکتل چې بانک وایي جینکۍ به وی خو غیر مسلم خلک هلکان شاته به شو یو ځای کې مې وکتل یو جینۍ وه کافره سر باندې لاس کېښود
او ټیټه شوه شاته به شو او ډېر په انهماک او په شوق مې زما دا بانګ اورېده چې دا دې څه وایي خندا بل پورې داسې دغه کول چې دا په دې میدان کې ولاړ دی دې بانګ مونځ به مو کوو په خدای هلته پاراکوټې پارکینګ و هلته دا دریو څلورو ګاډو یا د دوو ګاډو پارکینګ یې بلا پیسې چا دا نه وي چې دا مونږ یو منټ د هغوی قیمتي دی نه وروستو به شو خیر تاسو خپل مونځ وکړئ ډېر قابل احترام خلک افسوس او ارمان چې ایمان پکې نشته بس نور په هر څه باندې برابر دي پوره دي هغه واقعات چې ته بل وخت به درته بله جلسه کې ویم درته یې نه ویم دن وخت کم دی خو بنیادي څیز زما وروڼو هغه څه شی دی هغه دا چې زمونږ خلک چې څومره دي زمونږ مسلمانان ما به هغوی ته ویل ته په جاپان کې مې د خدای خاطر وکړې اخلاق د دوی نه زده کړې د دوی چې کوم اخلاق دي زه دا نه یم چې زموږ د دین نه یې اخیستي دي کیدای چې زموږ دین یې سټډي کړی وي د صحابو خو دا فطري دین زموږ فطري دي دا فطرتن دا په د اخلاقو کې پراته دي نو هلته چې هغه سټور ته لاړم خو اوریجنل څیزونه نو ګرځېدم وایي څه شی دی خوښې نو یو ځای کې دارو پراته د داروګانو یو دغه خانه وه ډېر بله الماری مې نو ما وی چې هلکه دا خو به اوریجنل دارو وي بلکل او هغه کس راته وایي دا یوناني دارو دی یوناني دا چې خپل د بوټو یوناني خو ته هغې نه وایي خو دا د بوټو نه خپل دوی جوړ کړی ځان له کارخانې نو زه ورغلم نو ما هغه هلکانو ته ویل لکه مې یو بوتل پکې راکړې داسې چې هغه وزن کمی ځکه زمونږ وزن زیات دی خو چې کوم ډاکټر له ځو یو ډاکټر له لاړم نو ما ته وایي مولوي صاحب ډوډۍ به د غنم هم نه خورئ د جوارو به هم نه خورئ او وریجې به هم نه خورئ غوړ به هم نه خورئ او دا څه ورته وایي پراټه به هم نه خورئ مې خورم بس دا راته وایي نو ما ته وایي سلاد ملاد مې سلاد څه ته وایي د ګوپي پاڼې دا به خورم پیاز به خورم ټماټر به خورم دا به خورم او مې زه انسان یم څاروی نه یم دې ته موږ بوتاوه وایو بوتاوه خلک ځناور له ورکوي ته ما ته وګوره زه ځناور نه یم زه انسان تا ته مخکې ولاړ دا خو بوتاوه ده ما ته خو چې په ډوډۍ کې هم څوک سلاد کېږي قار راله راشي چې خدای م بیخ وباسه وایي په دې خېټه ډکه کړه لرې که خدای دې بیخ د سلاد او سلاد ته به پاڼه خورم په هغې خېټه ډکوم ولې پاڼې ما کره کور لګي دي څه دا سارو چیلو ګډانو له خلک ورکوي یو ځای کې ډوډۍ وه خلکو داسې پلیټونه را دغه کوي دا اولاجان مولي صاحب ټول هغه درستخان یې په دې سلادو ډک هغه هلک ته مې دا څه دي وایي دا سر مې ورکه وباسه بهرته دا د څاروي شته هغوی ته واچوه سړیه غوښې مخې راوړی چې ته خوراک وکړو دا څه کوئ ډوډۍ ده او دعوت دی هغه هم د بوتاوې نو ډاکټر ته به وې مرګ له مې مه لېږه په قلار کې داسې دارو راکړه چې زه پرهیز پکې نه کوم او زه وزن کم شي وایي داسې نشته نو چې هغه نه مې هغه دارو راواخېستل یو جینۍ ناسته وه هغه سټور کې نو هغه خو ډېر ښه اخلاقې دي او ما سره لس دولس کسان هم هغوی به وایي چې دا مونږ خوړلی وزن یې زمونږ کم کړی نو ما دې طریقه استعمال څه دا ټول جاپاني پې لیکلي ما سره اوس هم شته خو غوړ یو 200 کې سل ګولۍ نو ما ورته ویې دې خوراک وي دا به 15 ګولۍ سار 15 غرمه 15 ماښام په ناره خوري مې زه دا ناره چې دې پکې وي دا زما د پاره قید احترازي دې مونږ خورې ته وویستو ځکه ناره ماره خو زمونږ په کتاب کې شته نه خو خیر بوتل مې راواغېسته چې کور ته رالم تاسو یقین وکړئ زه ګوره دروغ نه یم الحمدلله کتاب کې دروغ نشته چې مې راوړل سهار به مې 15 چاته په ناره اب هم ناره نه وه ځکه شپې وخورو بیا چې مې ګرځېدلو پسینې په دې معده کې پرته پېشمني چې ته خدای توفیق راکړي پاسو نو بیا دا شاګردان لره دا و چې میوې راوړي نو هغې ته څوک چېرته ټینګېدی شي او دس ته مخکې په هغې شروع نو هغه وخورو نو ناره کم ځای نه راله خو مې ځه څه ناسه یک بټه دو ناره خو به نو هغه 15 ګولۍ به وخوړ لیکن غرمه ماسخوتن مو وله په خدای یقین وکړه که ناره پیدا کړه ناره ماره نه وه اخر مې بوتل چاله ورکړه مې هلکه دې کې ناره دې کړې نار زه یم نه زه موړ یم نو بس ته وخوره که ستا پسه کار مارو شو څه ومې خوړه یو 50 شپېته ګولۍ خدای شته کیلو خو څه کوي چې شیر شیم کم نه شو بنیاد د خبرې دا ستاسو د پاره زه ترغیبا دا خبره کوم چې زما یو ایمان دی تاسو هم پیدا کړي دا مې ایمان دی په رب العالمین چې کوم رب مشرک له ډوډۍ ورکوي مشرک د خدای دشمن دی مشرک خدای ته کنځل کوي
مشرک وایي ستا زوی دی ستا لور ده ستا ښځه ده نو الله ته کنزل کوي یهودي خدای ته کنزل کوي وی عزیر علیه السلام دی زوی دی عیسائی خدای ته کنزل کوي عیسی علیه السلام دی زوی دی دهري روسیې او چینی سر نه خدای نه مني چې کوم ذات خپلو دشمنانو له روزي ورکوي نو چې د خپل پیغمبر د حدیثو ته که څوک ناست دی هغه له به ډوډۍ ورکوي که به یې نه ورکوي د ایمان پیدا کړې مړه ډوډۍ ترې منځه وباسه زه خپلو طالبانو ته ویم د هر چا سره ښه اخلاق استعمالوئ خانانو سره هر چا سره مالدارو سره ښه خوی ښه اخلاق چې د قدر کوي د زړه نه ورسره قدر وکړه دې سینې ته یې راجوخ کړه خو چاپلوسي به د ډوډۍ دپاره د چاپ نه کوي دا پټکې ستا چې په سر دی د نبوي سنت دی ستا په سینه کې د پیغمبر علم پروت دی چاپلوسي به نه کوې که یو مالدار سړی دی او متکبر دی او دا دوه ګوتې تاله درکوي دا دوه ګوتې یا داسې متکبر دی او لرې د نه ودرېږي او تا ته په سپک نظر ګوري سنت سلام پې واچوه چې ورنږدې نه شي زما خو عادت دقه دی یو ځای کې روان و داسې ملګري پېښور کې ډېر لوی لوی خلک و خلکو ښه ستړي مشي کول یو کس داسې راغی او دوه ګوتې یې راکړې چې دوه ګوتې یې راکړې نیغ پې تېر شوم هغه ګوتې داسې راکړې السلام علیکم مې ورته ووایي داسې مې لاس ته یو جټکه غوندې ورکړه اخوا لاړم چې لاړم بیا چا نه تپوس وکړه دا سړی صاحب ملا صاحب خو داسې ما ته برند برند وکتل ګو جټکې م لاس هغې ورته وایي دا پلانکې ماله راغی وایي زه پوه نه شوم ما ونه پېژندلې ما وی کدی ونه پیژندم خو پټکی خو مې په سر وکړ رومال خو مې په سر و دا خو دې پیژندل که نه مې والله چې راغی کېناست او سلام یې واچو را ما ته پته چې ماله راغی د کرسۍ نه مې ورته رپونه و مې تا ته عقل خول پکار دی ما یې ګوره یاد ساته ته هم د خدای بنده مونږ د خدای بنده ته به هم ډوډۍ خورې مونږ له خدای ډوډۍ راکوي خو کبر به نه کوې کبرجن سړی که مولۍ په خدای که مې خوښي قسم راته خورم کبرجن سړی که تبلیغ والی قسم مې کړي که مې خوښي که تبرجن سړي سر 15,000 تسبیح وي او لوی پیرم وي په خدای که مې خوښي کبرجن سړی که خان او نواب ولې نه دی په خدای که مې خوښي زه یم لرې که مړه ستا ډوډۍ ته مونږ نه یو نه ستا جامې ته نه یو نه زمونږ ایمان دا دی چې زمونږ رب شته زمونږ ډوډۍ زمونږ جامه زمونږ عزت د هغه په لاس کې نو طالبانو ټولو ته وایم چې بچې اخلاص سره کار به کوئ د الله د رضا دپاره به کار کوئ دا نورې قصې پسې پرېږدئ ډوډۍ به د چا په لاس کې ډوډۍ به څوک راکوي ډوډۍ به خدای راکوي مونږ له خدای ښه ډوډۍ راکړه او زمونږ طالبانو له خو خدای پاک داسې ډوډۍ ورکړه په دارالعلوم نعمانیه کې زه مدرس هم د دې کتابونو ضیاء الله جان صاحب هسې مو وي د دې باب ترجمه وکړو یا مې خبرې وکړه نو هغه مې اته کوم نو ما ته مولانا روح الله صاحب محتمم و هلک یې راولېږه وي راشه چې ورغلم وي طالبانو درخواست را لېږلی دی ما یې خاصې لیکلې طالبانو ته بیا دوه ډوډۍ میلاوېدې د مدرسې نه دوه ډوډۍ خو ډېر شي دی مونږ خو نیمه نه شو خوړی طالبانو درخواست کې لیکلي و چې یې درې که او یې درنې که یا درې که او یا درنې نو طالبانو تاسو له خدای په طالبې کې بله ډوډۍ درکوي الحمدلله ښه خوراک نو دا یو وصیت شو ستاسو دپاره چې تاسو به الحمدلله الله د رضا دپاره کار کوئ د پیسو د دولت د ډوډۍ سوچ به قطع نه کوئ دا به ایماني چې دا به مونږ له خدای راکوي بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې هغه هلک چې کوم هغه بادشاه د زمانې ته دا کومه خبره وکړه چې زما مقصد د الله رضا ده نظام الملک مستوصي ورته وایي بچې ما پیژنې زه د دې وخت بادشاه یم ښه بادشاه ما ته چا وی چې دا مدرسه کې طالبان لګیا دي دا د دنیا دپاره لګیا دي د خدای دپاره نه نو ما معلومات وکړل واقعي دا ټول د دنیا دپاره لګیا دی علم دنیا له حاصلې ما فیصله کړې وه چې زه مدرسې غونډې بندوم یو ته مې ولیده چې الله دپاره لګیا نو ستا د مخه خپله فیصله بدلومه مدرسه نه بندوم چې ته یو قسم د دې مدرسې نه وځې که نه داسې په نورو کې به م یو ستا په شانتې وي دا هم ډېره لویه خبره ده د هغې هلک نه خدای پاک څوک جوړ کړل امام احمد غزالی رحمت الله علیه چې خلک ورته امام غزالی صاحب وایي چې هغه نور کتابونه خو یې پرېږده یو احیاء علوم الدین کې هغه کوم لیکلی دی هلکه اوس مخرج بیروت والا رایستی دی ښه هغه ځان له والی نو ټول دین یې پکې بند کړی دی ناشنا شی یې لیکلی دی نو د مارونو امام بخاري رحمت الله علیه ده چې دا دومره لوی حیثیت خدای ورکړی دی دا د اخلاص و اخلاص
صرف د الله د رضا دپاره په ټوله دنیا ګرد ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي هغه وی هغه زمانه کې چې صبر دنیا وه امام بخاري په هغه ټوله دنیا ګرځېدلی او د رسول الله مبارک احادیث هغه به یې یادول هم او ځان سره به یې لیکل هم او په دوو بادامو یې ګزاره کړې حافظ ابن حجر لیکلی دی د امام بخاري قول نقل کړی دی وی په ما داسې وخت تیر شوی دی چې ما په یو بادام او په دوو بادامو ګزاره کړی نو خدای والا څونه قبولیت ورک حدیث ته رسول الله مبارک برته ویم حدیث قدسی دی حضور پاک فرمای ان الله اذا حب عبدا چې بنده یو سره الله بینو کی نادا جبریل نو جبریل ته آواز وکي انی احب فلانا اے جبریل فلان کی سره زما مینه ده فاحببه تم ورسره مینه وکړه نو جبریل په اسمانونو کې آواز کوي لومبي کې دویم دریم کې چې ان فلانا یحبه الله فلان کی سره د خدای مینه ده نو احبوه تاسو ورسره مینه وکړئ نو د اسمان فرشتې ورسره مینه شروع کړي د هغې فرشتې سره دعاګانې کوي نو حدیث کې داسې دی ثم توضع له القبول فی الارض بیا د نیکانو خلکو زړه کې خدای د هغې قبولیت نیکان مې ځکه وي چې د بدانو خلکو د منافقینو په زړه کې د حضور پاک محبت هم نو خدای به قبولیت هم درکړي ډوډۍ به هم خدای درکړي منصب به هم خدای درکړي هر څه به الله تعالی درکړي نو اخلاص ته امام بخاري کې د اخلاص بس اوس برته د باب او د حدیث مختصره غوندې ترجمه وکړم دې باب کې امام بخاري رحمت الله علیه یو ډله د معتزله په هغې رد کوي خو دې کې اصل رد د په بعضې حنابلو د خبرو سجده ده په مسله د خلق القرآن کې هغه درته نشم ویلی خو په معتزله باندې یو رد کوي چې معتزله وایي چې دا موږ څومره اعمال کوو د دې وزن نشته دا اعمال اذا وجدت عدمت چې موجود شي ختم شي اعاده د معدوم خو محاله ده که بالفرض اعاده شي غیر متقوم بنفسها دي نو دا بس اذا به د عوامو دپاره ویم تاسو خیر دی چې دا هغه څیز وزن کېږي چې یو ماده لري نو دا اعمال نیکی بدی خو څه ماده نه لري دا به څنګه وزن کېږي نو زموږ علما ډېر جوابونه کوي څوک وایي اشخاص ته لیلې کېږي څوک وایي صحف ته لیلې کېږي اوس خو دا سوال هم نشته اوس ترمامیټر ته ګوره میزان تل څه ته وایي ما یعرف به مقادیر الاشیاء نو ترمامیټر باندې مقدار د تبع غیر مادي معلومیږي خو دا تحقیقي جواب نه دی اصل جواب څه دی الله قرآن شریف کې امام بخاري وایي چې الله قرآن شریف کې فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه د انصاف تلې به مونږ ږدو او بیا فرمایي دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان نو چې الله او رسول یې تله شته او زه به تلم نو مونږ به د خدای او رسول خبرې بغیر د سچون او چرانه منو انشاءالله العزیز او دا چې مونږ څونه اعمال کوو لنډ جواب پیدا وکړم د دې ټولو وجودونه دي د قیامت پر ورځ ووجدوا ما عملوا حاضره ابا الله راوالي تله کې به یې واچي د طالبانو یو دوه ټکي لږ زر در ویم تاسو به مه تنګېږئ ونضع صیغه د جمع ولې راوړه یو جواب به یې دلته وکړم ښه نورې مونږ ګڼ جوابونه کوو طالبانو ته چې دا تفخیما لشانه تبارک وتعالی او موازین جمع د موزون ده لکه مجاهیل د وجول او اشکال نشته یا موازین جمع د میزان د اصل کې میزان او د کسرې د ما قبل نه پی بدل شوی نو سوال دا دی چې یو تعدد د موازین ثابت شو نو بعض حضرات جواب کوي چې دا تفخیما جمع شوی لیکن راجح دا دی چې دا په اعتبار د تعدد د ما یوزن لهم یا د تعدد د ما یوزنو جمع راغلی ده او څوک وایي موازین متعدد دي د هر قوم خپله خپله تله یا د عقایدو خپله د اعمالو خپله بیا طالبان سوال کوي چې قسم صفت به حال الموصوف د موافقت د موصوف سره رانغی جوابونه ډېر دي خو مختصر جواب دا چې حافظ ابن حجر وی مصدر صفت د مفرد مثنا مجموع واقع کېږي او لا په معنا د فی به کو یوم نه مطلق وقت قیامت معدول د قائمتن ساعت به مقدر کو معنا بدا چې موږ به ولګو کې به د تلې د انصاف والا تلې مضاف مضاف الیه د موصوف صفت دی و انصاف والا تلې پر ورځ د قیامت بس په دې تلو به څه کوي اعمال د بني آدم او قولهم توزن نو د عمل او د فعل فرقونه تاسو د خپل استادانو ویلي بیا سوال طالبان کوي چې اعمال جمع قول مفرد ولې شو وی اعمال تعلق د جوارح او اندامونو متعدد دي د قول د خولې سره هغه مفرد دا به وزن کېږي صرف د پیغمبرانو د ماشومانو چې ماشوموالي کې مړه دي لیوني په لیونتوب کې مړه دي او یا زره کسان اته مستثنا دي د امام غزالی او د امام قرطبي دلته یو اختلاف شته خو به پرېږدو دا به مونږه تلې لګو
بیا د هغې نه پس غالبا ما مخکې تاسو ته ویلي دي غلط خیر دی به ټایپ شوي واورئ چې تله به وي کم ځای وزن به پې څوک کوي وخت کم دی دا درته نه ویم مخکې بلان شو بیا دې د قسط معنا کوي نو د خپل شرح د غریب په غریب کوي نو قرآن شریف کې د دې مناسب یو لغت دی وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا نو قسطاس عدل ته وایي په رومۍ جمع کې تاسو به بیا سوال کوئ چې قرآن خو عربي دی انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون رومي پکې د کمې راغی نو خیر دی یو لوی کلام مبسوط په یو ټکي دو د عجمیت د عربیت ته نو بیا دا معرب هم دی الف لام په داخل دی څوک د ترادف ته لغاتونه وایي بیا راځي ويقال القسط مصدر المقصد طالبان بیا سوال کوي چې د مصدر مقصد اقساط دی او قسط خو نه دی نو دا د قسط اقساط مراد دی بحسب زوائد یا مضاف الیه مقدر دی القسط مصدر مصدر المقصد یا د مصدر نه مطلق ماخذ بوال نو د دې ټولو ابواب مطلق ماخذ د ثلاثي مجرد مصدر بیا راځي وي مقسط عادل ته وي دلیل په قرآن دی ان الله يحب المقسطين او قاسط ظالم ته وي دلیل په قرآن دی مل قاسطون فكانوا لجهنم حطبا دا مقصد دا که د مزید له مستعمل کې باب نو په معنا د انصاف ته او که د مجرد نه کې په معنا د ظلم اگر چې علما دا کلام خو نه خوښوي خو خیر مونږ بدلته نورې خبرې پکې پرېږدو د استاد احمد ابن اشکاب دا استاد محمد ابن فوزین دا استاد عمر ابن قاقا دا استاد ابو زرعه او دلته د ابو زرعه نه مراد حارب ابن عمر ابن جریر بجلی دی ښه یو هغه عبدالکریم عبدالله ابن عبدالکریم رازی دی هغه رستو تېرېږي دا استاد ابو هریره لوی تاریخ لري صرف دونه به ووایم چې ابو هریره څلوېښت اقوال حافظ ابن حجر لیکلی دی د ده په نوم کې خو دومره به ووایم چې د جاهلیت نوم هغه عبدالشمس او د اسلام نه پس د ده نوم عبدالرحمن ابن سخر دی بیا راځي چې ابو هریره استاد څوک دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان دو خبرې دا خو هلکه کلمې نه دي کلامان دي نو ذکر د جز مراد دی نه کل د مجاز مرسل علاقه ده او یا دا چې په معنا د ما یتکلم به دی بس دا دوه کافي دي حبیبتان للرحمن رحمان ته خوښې دي ولې لمحبوبیت قائلهما حافظ ابن حجر لیکلی دي او یا دا چې د الله ټول صفاتو باندې دا مشتمل دي نو الله په خپلو صفتونو خوشحاله بیا راځي ورپسې چې الله ته خوښې دي نو سوال راځي چې دا خو چې الله ته یو شی خوښې خو بنده به پرې ستړی کېږي که نه وی نه خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې او رحمان لفظ راغی د الله سې نوم رانغی صفت راغی وی دې کې اشارت دی چې په دې دوو خبرو دومره لوی اجر ورکوي مقتضیه رحمت تبارک تعالی بیا راځي ورپسې په ژبه اسانې دي ولې اسانې دي ور مبني پکې نشته فعل پکې نشته غیر منصرف پکې نشته هغه ثقیل دي په هغې بعض اعرابات نه راځي تنافر د کلماتو غدائره مستشرات الی الخلا پکې نشته قریب المخرج حروف قبر حرب بمکان قفر پکې نشته او د تجوید چې کوم ګران حرفونه دي هغه هم پکې ډېر کم دي زیات پکې نشته بیا راځي ثقیلتان فی المیزان ګوره د مناسبت چې تله ثابته شوه ولې درنې دي ځکه د الله په ټولو صفاتو مشتمل دا هر یو صفت د مخکې دلیل دی اوس وخت نشته چې هغه درته ووایم د دې دا خبر مقدم دی ابن الحمام ورته مبتدا وایي نور علما وایي خبر مقدم دی تشویقا ثلاثة تشرق الدنیا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر دا غير قبيلين او سبحان الله سبحت الله سبحان المفعول مطلق دا نوع جوړيږي او تاکید بس اسم مصدر به والوخا سوقه مصدر او علم مصدر موي ودا کافی دي وبحمده کی عتب د جمله په جمله دي احمده بحمده یا حال دي حال كوني متلبسا بحمده بیا سبحان الله راغی او العظیم درې معنی ورکي عظمت ذاتی عظمت صفتی او عظمت فعلی نورت راغی په شرک فی الذات فی الصفات فی الافعال توحید فی الذات فی الصفات فی الافعال درې وړه ثابت شو او سبحان معنا بسوکو په لازمی معنا چې الله د هر عیب نه پاک دی او بحمده معنا بسوکو چې څومره ښکلي صفتونه دي د الله له ثابت دي د مستحق الله دی مختص
مختصره ترجمه مې وکړه، ډېر اعتراضونه جوابونه مې پرېښودل، خو اخره کې یو ټکی ویب خو هغې نه مخکې دا یو خبره واورئ چې حضرت ابو هریره فرمایي رسول الله مبارک حدیث دی من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم فی اليوم 100 مره محیت الذنوب وان كانت مثل زبد البحر چې سل کړه د څوک دا وایي وایي که ګناهونه د دریاب زګمري الله به ورته معاف کړي وایه به که نه څوک به وایي لاس اوچت کې انشاءالله وایه. ها اخیری کې د ترونه